تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ابو طالب پرورش کی کله د نیکه د وفات نه پس راغی او بیا د هغه سره به پرورش کوو نو د نبی علیه الصلاة والسلام د داسې 10 کاله عمر شولو. د 10 کاله په عمر کې نبی علیه الصلاة والسلام د مکې معظمې د خلکو چیلۍ او بیزې سره ولیدي. په عربو کې دا یو ښه کار خلکو ګڼودلو او دا به ډېرو مالدارو خلکو دا کار کولو او دا به خلکو د خپل ځان دپاره یو اهمه مشغله ګڼودله چې خلکو به ګړې بیزې چیلۍ سرولې. اگر چې د دنیا یو عیسائی مورخ لیکلی دی چې دا نبی علیه الصلاة والسلام چې ګړې سرولې دا ابو طالب دغه نبی علیه الصلاة والسلام کم ګڼودلو هغه له تکلیف ورکولو ځکه یې داسې کړي دي. خدا خبره د هغه غلطه ده. عربو کې دا یو طریقې کار ډېر مالدار خلک به ډېر شرفا خلک به هغوی به ګډې سرولې. نبی علیه الصلاة والسلام ګډې سرولو واقعه و داسې چې نبی علیه السلام یو ځلې صحابو سره په یو ځنګل کې و داسې چې هغوی د ونې دا کڼ چې ورته خلک وایي د ونې نه یو خاص غوندې شي راوځي او هغه صحابه کرامو له لر کولو خوړل وي. نبی علیه السلام ته وفرمایل چې داسې تور شي که نه دا ډېر مزدار وي. صحابه کرام د الله رسوله تا ته څنګه پته ده چې د ځنګل دا میوه چې دی دا توره شي بیا ډېره زیاته خوږه شي. نبی علیه السلام ته فرمایي چې موږ ګډې چیلۍ سرولې دا به موږ په هغه وخت کې خوړلې زموږ په دې کې تجربه ده. نو صحابه کرامو ته بیا د الله د رسول نه تپوس کړی الله رسوله ولې تاسو ګډې سرولې دي چیلۍ په ځنګل کې؟ نبی علیه السلام ته فرمایي چې او څومره پیغمبران چې تیر شوي دي د ټولو پیغمبرانو په دنیا کې یو کسب دا کړی دی چې هغه ګډې او چیلۍ په ځنګلو کې په د صحراګانو کې سرولې دي او ګډو چیلو کفالت یې کړی دی، د هغوی دیکبال یې کړی دی. دا هر پیغمبر دا کار کړی دی او نبی علیه السلام فرمایي امام کړی دی. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شوی د الله رسوله تاسو به څومره پیسې اخیستلې؟ تاسو به ګډې چیلۍ سرولې د مکې د خلکو نه ویل یو قیرات په ما اخیستلو. قیرات یا د درهم یوه حصې ته ویلی شي یا د دینار حصې ته ویلی شي، د اختلاف پاغی چې قیرات څومره د درهم او د دینار څه حصې ته ویلی شي. ویل موږ به دومره پیسې په د چیلو په سر باندې اخیستلې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه یو ځلې داسې و چې لیټ شوی وم او ډېر لیټ رالم دا ګډې بیزۍ چیلۍ مکې معظمې ته لیټ راویستلې چې رالم په یو محله کې داسې کړنګ کړونګ و غرب غروب و او داسې رش غوندې و. ما ویل چې څه چل دی؟ ویل چې دلته واده دی او هغوی دا مزامیر دا ګانې بجانې شروع کړې وې. ویل هسې ما په دې وخت کې هسې داسې اراده وکړه چې هسې کښېنم چې دا څه شی دي. ویل دې وخت کې ما الله تعالی خوب راویستلی و زه به الله پاک وده کړم او زه سهار اهله را پاڅېدلم چې نور راښکاره شو زه نور ګرم کړم زه ویښ شوم. په بله شپه بیا دغه شانت لیټ رالم او بیا چې مو نو بیا دغه شان دا ګانې بجانې ویلی کېدلې ډوکړۍ والې کېدلې. ویل بیا زما داسې اراده مې داسې قسم مې ورته وکړلو چې دا وګورم چې دا څه دي. ویل هلته را باندې بیا دغه شانتې خوب الله تعالی راویستلو. نبی علیہ السلام فرمای ما په زندگی کې یو ځل یا دو ځله داسې اراده غوندې کړې ده کار را نشوی نه دی او الله پاک را باندې بیا خوب راویستی دی. نو ویزا ما د چیلو د ګډو بیزو نه چې به کله رالم د نبی علیہ السلام داسې 10 کاله عمر به و چې نبی علیہ الصلاة والسلام ګډې چیلۍ د مکې معظمې د خلکو به بوتللې او سرولې به او دا به خلکو یو ښه کار ګڼودلو. ځکه چې په دنیا کې کاروبار او تجارت پکار دی. بیا داسې و چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې د 12 یا د 14 کالو شولو نو ابو طالب چې دا تاجر و
د مکې معظمې خپل ځمکه آمدن نه کوي، شړه ده، اوبه پکې نشته دی. دا خلک اکثر کاروبارانو ابو طالب چې دی هم کاروبار یې کولو او دی به په کال کې یو ځل شام ته تللو او شام ته به سفر وکړو، پیسې میسې به وګټلې، څیزونه به یې راوړل، وای به یې اخیستل، دلته به یې خرڅ کړل، د هغې په ذریعه به آمدن وشو، خپل وخت به یې پاس کولو. بیا ابو طالب بیا چې دی شام ته په سفر باندې تللو تجارت په نیت باندې، او دی سوچ دی به رانه پاتې شي، ځکه دا خو سفر دی نو زه به دی څه کوم ځان سره به دی بوځم. ابو طالب چې کله روان شو شام ته په سفر باندې، نبی علیہ السلام ته اندازه وشوله. نبی علیہ السلام ابو طالب ته زه خو به سره ځم او دلته نه پاتې کېږم. او نبی علیہ السلام د ابو طالب د خپو د لاس چاپېر کړل. ابو طالب د الله د رسول سره ډېره زیاته مینه وه او دې خبرې پریشانه کړي، دی دومره خفه کېږي، دا به ځان سره بوځم به ځان سره روان کړو بیا نبی علیہ السلام. او د نبی علیہ السلام دې نه مخکې د تجارت مختلف سفرې شوي دي، ځکه چې نبی علیہ السلام پلار کله مړو نو د هغه څه ورثه داسې پاتې وه چې د دې مور بیبي آمنه هغې بیا دا شیز ورکړلو، د هغې د پیغمبر علیه السلام دا میراث ورته ووایو څه شی و، داسې پیسې میسې به وي چې دا یې ورکړلې زبیر ابن عبدالمطلب ته. دا د عبدالمطلب یو بل زوی و، د ده تره و، او ویل دا د دې ساره دې وراره پیسې دي، دا په خپل کاروبار کې واچوه ته چې ګټه ورته راځي. بیا دی په سفر تللو نو نبی علیہ السلام ورسره تللی دی، بیا یو شام ته تللی په سفر باندې، تجارتي سفر و، او نبی علیہ السلام یو بل سفر هم تجارت کړی و، دقه ترونو سره باقي عباس رضی الله عنه، زبیر ابن عبدالطلب دا دواړه شامل وو. او یمن ته تلو، د یمن نه عطر راوړي او عطر چې کله راوړل بیا د عطر کاروبار یې کولو، دا د حج موسم په حاجیانو باندې عطر خرڅول. دغه شان نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې ډېر مخکې د ابوبکر صدیق د کپړې کاروبار کولو، هغه سره هم د تجارت سفر کړی دی. ابو سفیان سره هم د تجارت سفر کړی دی نبی علیہ السلام. په هغه وخت کې د نبی علیہ السلام سره د خلکو مخالفت داسې نه و، نو د ابو سفیان سره هم د سفر د تجارت شوی دی. او بیا نبی علیہ السلام یو بل اهم سفر شوی و د خدیجة الکبرى رضی الله عنها غلام میسره سره، هغه هم د شام سفر و. نبی علیہ السلام مختلف سفر د ټول تجارت په بنیاد باندې و. دغه یو اهم سفر د نبی علیہ السلام چې د خپل تر سره شوی، بیا چې نبی علیہ السلام د خپل تر سره بصرا ته ورسول، شام ته چې کله ورسېدل او شپې ټیم دی، یو راهب دی په یو کلیسا کې ناستو او دې ته دې کنه راهب شو، د ډېر زمانې نه به دلته به ناستو، یو غټه کلیسا اوس هم وایي داسې غټ دیوالونه شته، اوس هم شته دی، ورانه شوې ده دا کلیسا، څه اثرات اوس هم شته دی، د شام په لاره کې دا راځي. دا راهب چې دا به عامو خلکو داسې نه راوتلو، به نه به چا سره لیک سلیک کولو، دی په خپله کلیسا کې ناست دی. او دا د 12 کالو د 14 کالو دا ماشوم چې کله راکوزېدلو ده کتلی دی چې دا ټول کاڼې بوټي دته سجده کوي، وراښکته شو ورته، دی د خپل کلیسا نه بیا راووتلو او بیا د روټۍ اهتمام وکړو د قافلې خلکو له، دا ما سره روټۍ خوري کې څوک ته چې داسې یو شیز ما وکتلو. نو چې کله بحیره د دې راهب نوم و بحیره، اول چیرې دا څوک دی چې دې کې څه چل دی، او دا خو معنی د عیسی علیه السلام په دین باندې پوهه و او ډېر نیک او دینداره فرد و. روټۍ چې کړې ده په دې کې بیا د نبی علیه السلام دین دې روټۍ کې نه دی راغلی. بیا تپوس کړ تاسو کې څوک پاتې شته دی؟ هغه ویل چې یو ماشوم دی، هغه پاتې دی. بس ترې ویل چې بس ماشوم دی، پردي روټۍ له څه له بوځم؟ هغه ویل چې ماشوم راولئ که نه. نبی علیه السلام چې کله راویستلو او دی او کتل هم د دا و چې د سره دا ونې کاڼې بوټې سجده کوي، نبی علیه السلام یې خواته بیا کېنولی دی او چپوس یې کړ دا چا څوک دی؟ عبدالمطلب ورته ویل دا ما وراره دی. هغه ته بیا ځان له خبره کړې ده او هغه ورته ویل دا سید المرسلین دی، رحمت للعالمین دی. ویل دا خو پیغمبر دی دا بچی.
به ته خلکو تپوس وکړو تا ته څه پته ولګېدله د خپل کنیسه عیسایانو ته تپوس کړی دی نو هغه ورته ویل دا ما ځکه ویل چې دا پیغمبر دا بچی چې کله راتللو ما دا کاڼې بوټي وکتل دلته ښکته شولو او ویل دا پیغمبر ته کېږي بل چاته دا کاڼې بوټي دومره احترام د بل چا نه کوي صرف د پیغمبر کوي او هغه ته آسماني علم او آسماني پوهه د عیسی علیه السلام په دین باندې ډېر پوهه و ویل دې بنیاد باندې دا ما وویلو ځکه د عیسی علیه السلام نه پس به آخري پیغمبر راځي به د نبی علیه السلام لقبونه هم ورته یا سید المرسلین لقب یې وله په هغه وخت کې ورکړو رحمت للعالمین یې ورته وویلو او عبدالمطلب ته وویلو وی وراره به شام ته نه بوځي ځکه شام کې زیات طور یهود آباد وو او هغه ورته ویل یا یهودیانو د نښې ټولې پېژني دې ماشوم کې د نښې دي ویل او بیا یې د نبی علیه السلام مهر نبوت هم وکتلو هغه راهب خپل کړی دی بیا هغه مهر نبوت د نبی علیه السلام نبی علیه السلام کشر نه پوهېدلو په دې خبرو باندې او بیا ابو طالب ته ډېر تاکید ویل نو ابو طالب بیا شام د تجارت سفر لږ ختم کړلو او اقه کنیسه نه د هغه بحیره د راهب د خوا نه ابو طالب چې دغه شان واپس راغی او د هغه سره یعنې واپس شام ته رانړلو او ترې ته مخکې هم اندازه داسې وه چېرې دې ماشوم کې څه کمالات شته دی عبدالمطلب ته هم څه نه څه اندازه وه مور هم څه واقعات داسې ذکر کړو دي د هغې موږ مخکې تذکره کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د شام د سفر نه بیا واپس راغی دې خطر د وجې نه چې راهب ورته ویلو ده ته سرته یهودیان نقصان ونه رسوي ځکه د یهودیانو به د سره ډېره زیاته لویه دشمني ده او دا دشمني د هغه وخت نه واله تر ننه پورې را روانه ده د نبی علیه الصلاة والسلام او د مسلمانانو د دین خلاف یهودیان په دنیا کې په مختلفو طریقو باندې سازشونه کوي نبی علیه الصلاة والسلام د تجارت سفر کړی ګورئ دا سیرت موږ ځکه وایو چې موږ ته پکې ضبط کې دي کې یوه بله اهمه خبره کومه هغه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د 10 کالو په عمر کې هم پیسو ګټل کړي دي دا یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا په دې 214 کالو په عمر کې مختلف سفرونه کړي د خپل تجارت لپاره پیسو ګټلو لپاره دا یوه خبره کله ناکله زموږ په معاشره کې داسې وي چې دا دنیا یعنی بس د دنیا نه کناره کش شو لکه بس ده په جومات په ګوټ کې کښېنه والله الله کوه پیسې دا دنیا خو ډېره ګندره ده دا پیسې او دا کاروبار خلکو داسې دنیاداري ښکارېږي او بس مونځ او دس دا دین دی بس نور دین نشته دی نه په دنیا کې اسلام چې نبی علیه السلام د سیرت نه معلومېږي دا ټولې خبرې چې کاروبار کول دا هم دین دی او د دیندارۍ پته هم په کاروبار کې لګي په جومات کې نه لګي جومات خو پټه مسجد خو د مانځه خو پټې خبرې دي دا خو چې کله انسان په ګله باندې په کاونټر باندې کینی په دفتر کې کینی او کله انسان بهر په معاشره کې د پیسو د ګټلو په تلاش کې شي بیا د انسان ته د خپله ورته د ایمان اندازه وي نور خلکو ته ایمان معلوم شي داسې چې کاروبار ګناه نه ده کاروبار عبادت دی انسان به پیسې ګټي دا مرسوان نه بچ کوي دا نه به د بل له محتاجۍ نه بچ کوي به او خپل ځان دپاره به د دنیا اسباب تلاش کوي به خو د غلا نه به ځان بچ ساتي دوکې نه به ځان بچ ساتي دو نمبرۍ نه به ځان بچ ساتي به مونځ به پکې نه خراب نه پرېږدي به ځکه چې د رزق حلال ګټل مې یو عبادت دی خو چې د مونځ عبادت وخت راغی دغه لږ وقفه وکړه او دې مونځ له راشي او د دې منځونو بنیادی مقصد هم دا دی چې دا پنځه وخته مونځ موږ کوو که نه د دې بنیادي مقصد دا دی ستا به هر معاملات ټیک شي جومات ته لکه راشي 5 رکعات ولا یو 10 رکعاته مونځ زر وکړه او بیا زه خپل کاروبار کوم چې ستا بهر لین دین خراب نشي د دنیوي معاملاتو ټیک کولو دپاره د دې عباداتو فرضیت دی په مسلمان باندې نو که سړی ډېر غټ منځګزار دی بهر معاملات خراب دي نو تا خو د مونځ اثرات ښکاره نه کړل بار که نه لکه کله ناکله موږ وایو که نه چې 2 رکعاته نفل سړی وکړي او دومره الله پاک نه به غوښتلی شي چې یاره صحابو و 2 رکعاته نفل مونځ وکړلو بس بیا به په کور کې ژرنده جاري وه اوبه وړه به رابهېدل چېرته په احادیثو کې شته دی نه دا خبره خو بهرحال موږ خلک کوو داسې بهرحال چې داسې نه وه چې وړه به رابهېدل 2 رکعاته مونځ به هېڅ نه کوو هغوی به د صحابه کرامو به متعلق ویل چې رجال لا تلههم تجارت ولا بیع د صحابو صفت قرآن ذکر کړی چې خلکو چې دنیا کاروبار د الله تعالی د عبادت نه غافله کړي نه وو مونځ له به راتلل تجارت هم کړی دی کاروبارونه هم کړي دي داسې ده چې انسان به بلکل
خو داسې نه به چې جومات په ګوټ کې به کینې نه کاروبار به کوو د دنیا اسباب به استعمالو خو د حلال او د حرامو فرق به پکې کوو او دې سبب نه چې یو سړی وزره دین کار کوم او زه به سود کوم اوله کله ترا 2 نمبري کار کوي یاره بس د دین کار کوو نو څه وکړو دا چې حلال او حرام کو بیا خو نه رسېږي ورته نه د دین کار دپاره بنیادي حلال روزي پکار ده د ټول د بنیادي د دین خبر همداره انسان حلال رزق وګټي ایماندارۍ سره خپل ډیوټي وکړي ایماندارۍ سره د به معاشره کې ژوند تیر کړي بهر او ورسره مونځ او دسم کوي دا به د مسلمان د دې عبادت او اثرات د په ټوله ژوندۍ باندې بیا پکار دي چې وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وسم کړی دی د نبوت نه مخکې موږ ګوره د بچپن دا واقعات دي تجارت ته ابوبکر صدیق هم کولو او چې زموږ د ټولو مشرانو تاریخ وګورئ که نه عبدالله ابن عمر کاروبار او عمر فاروق کاروبار ټول صحابه کرام اکثریت تجارو او بیا که د اسلاف وګورئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غټ کاروبار د کپړې هغه هم په شان وظیفه خور نه و نه سرمنې چان اغستې دي او نه سرسایه اغستې ده امام ابو حنیفه خلکو له پیسې ورکولې یو ځل امام محمد متعلق راځي هغه له سبق نه ورتللو ورته ویل بچی ولې دماغ دې ګډ وډ دي په دې لارې راتلمه او د کلال په جوه هغه لوښي چې پخ کړي وي امام ورته چې دې سړی ډانګې راوړي چې څومره پکې ماتېږي امام شاګرد ته راځي چې ځو ځکه امام ابو حنیفه ډېر مالدار و لاړو هغه ته ټول لوښو د څومره قیمت ته دومره دا واله بچي ته ورته امام محمد ته ویلو بچیه دا ډانګې ورته راواچوه اوس پکې شمار کړي څومره پکې مات شو او ویې راځي چې اوس ماتې کړل پې لوښي او ویل هغه ته نوره په جب پرېښودله او ده ته راځي سبق ووایه بس زموږ امام ابو حنیفه په خپله کاروباري و امام بخاري رحمت الله علیه په خپله تاجر و داسې وجه د ټولو اسلافو امام شافعي رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د دوی په خپل منځ کې چې کوم ملاقاتونه شي او بل کمې پیسې کوم تحفې تحایف ورکړي ما ورته تصور هم نشو کولی موږ چې امام ابو حنیفه چې ته په جومات کې ناست و او وظیفې به یې خوړلې سرمنې به یې اخیستلې سرسایه به یې اخیستلی خیرات خور نه خپل خیراتونه نورو له ورکړو نو ځکه یې د دین خدمت کړی دی موږ د دین خدمت ځکه نشو کولی چې موږ دې کاتو ته چې سړی خیرن خچن خوراک کوي که نه خیرن خچنې خبرې به کوي زموږ د علماء کرامو په خوله کې ځکه صفا خبر نشي په خدای نه خبر کېږي بل چا جیب ته ګورې که نه بیا خپل کاته سړی بیا خراب وي نو زه وایم چې هر چاله د دنیا حلال کاروبار مزدوري محنت مشقت پکار دی دا زموږ د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم سنت دي ځان به ستړی کوو پیسې به ګټو او د حلال او د حرامو فرق به کوو د منځونو خیال به ساتو پکې د الله د بندګۍ خیال دقې ته عبادت وایي الله پاک دې مولا په دې احادیثو باندې عمل کول توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم